د الک سره چې څوک بد عملي وکړي د دغه څه سزا ده. اول روایت کې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څوک هم چې پیدا کړه چې د لوط علیه السلام د قوم غوندې عمل یې کوه، د لوط علیه السلام قوم خدای تباه کړی د دغه وجې نه ده چې دوی د الکانو یعنی د نرانو سره بد عملي کوله. ټول قوم خدای تباه کړ چې جبرائیل علیه السلام دا شپه کلي ټول داسې راپورته کړه، اسمان ته یې نږدې کړه او د یوې خوا نه شا باندې نسکور کړه او په تیږو یې ویشته. نو سړی او الک دواړه قتل کوي. حدیث مبارک د اول دغه جز ده. اوس په دغه باب کې د علماو څه نظر ده؟ د امام شافعي صاحب یو قول دا ده چې د لواطت په مسله کې چې سړی د الک سره په بدعملي ګیر شو، دغه ظاهر د حدیث مبارک باندې حکم ده چې دواړه به وژل کېږي، هم به الک وژني هم به سړی وژني. خو د امام شافعي صاحب بل قول مشهور او د موږ د صحابین مبارکین د امام ابي یوسف امام محمد د دغه قول بیا دا ده چې د لواطت حکم د زنا غوندې ده. که دغه سړي چې دا د الک سره لواطت کړی د واده چښتن و نو رجم به کړي، په تیږو باندې به یې مړ کړي، سنګسار به کړي. او که د واده چښتن نه و محسن نه و بیا به یې 100 دورې ووایي. نو حکم د لواطت حکم د زنا د محسن و غیر محسن فرق. که محسن و شادي شده و هغه به رجم کړي او که غیر شادي شده و هغه به 100 دورې ووایي. د امام صاحب خپله قول دا ده چې نه، لواطت زنا نه ده، نه لغتا نه شرعا. لغتا هم واضح ته چې زنا نه ورته ویل کېږي او شرعا ولې نه ده؟ وایي ځکه د صحابهو فتواوې پکې مختلفې راغلي دي. یو وخت کې د یوه صحابي مبارک نه په دغه مسله کې پوښتنه شوې ده چې الک سره څوک ګیر کړي، ده ورته ویلي په اور یې وسوځئ دواړه. بل وخت کې د بل صحابي مبارک نه پوښتنه شوې ده چې د الک سره څوک ګیر شي، ده ورته ویلي د دیوال لاندې څملویه، دیوال په راړنګ کوي چې د دیواله لاندې مړه شي دواړه. بل روایت کې د بل صحابي مبارک نه دغسې مسئله کې چې پوښتنه شوې ده، هغه ورته ویلي دي داسې جیګ ځای ته یې وخېجوئ، د پاڼه یې راوغورځوئ، سر پر نسکور، بیا د پاسه نه په تیږو پسې اولئ چې داسې مړه شي دواړه. اوس دا د هر صحابي ځان ته فتوا ورکول دلیل د دې ده چې حکم د زنا نه ده. ولې د زنا حکم خو الله معلوم کړی ده، بیا په خپل اجتهاد سړی فرق کړی شي چې دا په اور وسوځویه یا د پاڼ نه راوغورځویه یا د دیواله نه لاندې کوي. دا اختلاف د نظر وایي معلومیږي چې دا حکم اجتهادي ده، دا حد زنا نه ده. نو لحاظه بیرته رجع دغته کېږي چې دغته تعذیر ویلی کېږي. تعذیر مسله وروسته را روان ده. د لواطت په مسله کې قاضي د وخت په مصلحت ته وایي ګوري. که داسې و چې په دا قوم کې د عمل کم و، یو نیم سړی پیښ شو، نو د د رایې موافق د نظر موافق دغومره به ووایي چې دا د عبرت لپاره بس کفایت کوي. او که داسې و چې په کوم قوم کې دا بدعملۍ ورځ په ورځ ډېرېدې د هلکانو لیبې، بیا یې سیاستاً کله وژلی هم شي، د دې دپاره چې نور خلک پوه شي چې په دغه کې خو مرګ ده، بیا به ذاتي ځان وساتي. وایي حکم تعذیري ده، زنا نه ورته ویلی کېږي. نور خو الله دې په موږ رحم وکړي، نبي علیه السلام په هغه وخت کې دا ویلي دي چې زه چې په خپل امت ډېر ډارېږم چې د ما امتیان به هم اخر په دغه عمل ډېر ګرفتاره کېږي چې دا د هلکانو معامله ده. او یو ځای کې تفسیر لیکي، وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې دي، د هغه د دعا او برکات ته چې دا امت نه تباه کېږي. که نه یې هغه ګناوې چې یوې ګناه د وجه نه ټول قوم تباه شوی، هغه به په آخر امت کې ټول یې په ښکاره شروع کېږي. د شعیب علیه السلام قوم په طول کې نقصان کوه، د یوه طول د وجه نه چې په طول کې پردی حق ضایع کوه، نقصان یې کوه، خدای ټول تباه کړه. د لوط علیه السلام قوم د هلکانو د معاملې د وجه نه خدای پاک ټول تباه کړه. داسې یوه ګناه به وشوه، ډېره به شوه، به ټول قوم په آخر د امت کې به هم وایي دغه د لواطت معاملې ډېرېږي، هم به په طول او په ګزانه کې په دغو کې نقصانونه ډېرېږي، هم به شرابخورۍ او زناکارۍ دغه ډېرېږي، اکثره ګناوې به په ښکاره کېږي، خو بیا به هم خدای پاک عام عذاب نه راولي. دا وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا او برکت ده. نور نو خو دا معنا خو نه دی چې جایز دی، الله خدای هم دې وساتي، الله خو ناراضه کېږي او قیامت چې راځي په داسې خلکو باندې راځي چې الله تعالی تر ناراضه وي.